یقینا زه دغه چینل والا ته وایم که څوک دې تیارولی شي چې ما سره کښېنئ ما سره دې مناظرې ته کښېنئ انشاءالله ورځ په دې موضوع باندې 5000 روپۍ 10000 روپۍ به زه د مناظرې نه مخکې چې ما ودې کښېناستو چا چې تیار کو 10000 روپۍ به ورته زه انعام کې کېږدم چې دا ته واخله د هغې نه بس به بحث شروع کړي. بله ورځ یو خبیث دلته راغی فریاد ټي وي والا دی که څه شی دی ډېر خبیث انسان دی یعنی د 15 عمران نامه د 15 پیسو د پر ایمان خرڅي دا خلک الله تعالی دغه سړی خو د هدایت والا نه دی الله تعالی خو دغه خبيث د سپي په مرګ مړ کی خپل ګمراه د نور روان د ګمراهی تر یو هم نشي کېناسته مناظرې میدان کې دا اوس تازه قصه روانه د منیر شاکر صاحب سره د دین محکم د قصه وکړه د ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی په حواله سره د امام بخاری په حواله ما په غیبه نه دی چیلنج کړو چې مخامخ راشه دا بل ورځ بیا کلیپ کو په تراویح باندې بس انکاری حدیث یو قصه روانه ده اوس خو سنتو نه انکار دي ټولو څیزونو انکار مونږ 5 سال مخکې ویلو چې دا منکر حدیث دی افسوس داو د بعضې غیر مقلدین زمونږ د ضد نه راوښتو اوس ورسره هغوی لګیا دی منکر حدیث دی نو موږ ورته شرم نه درځي په کومه خوله ورته اوس منکر حدیث وي خو پرون تا سټیجونو ته زمونږ په مقابله کې پنجپیریانو به زمونږ سره لانجې کولې بس دا دی اوس هغه پنجپیریانو سره چې کله خپل ذاتي اختلاف راغی هغوی جماعت نه ویست هغوی هم وایي منکر حدیث دی نو مونږ چې کومه چغه 15 کاله مخکې درته لګول او چې ته راکاږي ورته بحث ته کینو مخامخ یقین وګرځ مریض له ورکه نشي کېناسته اوس په دا تراویح باندې دا دی چې وایي تراویح سنت نه دي او 20 رکعات هم نشته دی دغې تعین تاسو کې څوک هم دې تیارولی شي چې په دې موضوع مونږ سره کښېني مونږ ورته دا ثابتوو تراویح سنت مؤکده دي د دې تراویح د سنتیت نه انکار کوونکې د گمراه د مردود شهادت دی په دلیلو سره ورته مونږ ثابتو دویم نمبر ورته دا ثابتو چې تراویح په اجماع د صحابه کرامو سره 20 رکعات دي رسول الله صلی الله علیه وسلم 20 کړي یوازې چې کړي دي هم 20 رکعات کړي دي کمه چې په جماعت سره سوچ به کړي دي هغه هم 20 رکعات کړي دي به خلفای راشدین عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ به صحابه کرامو دی ټول بس 1400 کاله مسلمانانو تعامل په 20 رکعات باندې راو 20 رکعات سنت دي د دې د سنتیت نه انکار کوونکې گمراه دي په دې موضوع باندې د وختي مې یو چا کلیپ واورېدو یو چا کړو هغه یو دوه پیغام یو کلیپ واورېدو یو څو لکان ورکړي دي چینل والا چې دی وایي چې شل دی هغه وایي چې شل نشته سنت نه دی وایي سنت دی هغه وایي سنت نو ول خدا زما مسله نه دغه د څلور مذاهب اتفاقی فیصله ده د روم حقانی کوړه خټک ته ورشه د ملک څومره مدارس دی هغوی ته ورشه مشران علماو ته ورشه هغه ټول لرته دا خبره کوي صرف ما په مقابله کې راوستل دا خو لاول الذي غلط بیانې د الله دې ته هدایت وکړي دغه نیوزونو والا دویم نمبر دغه نیوزونو والا ته زویم تاسو ته مې که څوک تاسو تیارولی شئ چې ما سره په دې موضوع منیر شاکر مناظرې ته کښېني زه به در خوښې مو مقرر کو صرف تیاری کوي ما سره کښېنو یقینا زه دغه چینل والا ته وایم که څوک دې تیارولی شي چې ما سره کښېنئ ما سره دې مناظرې ته کښېنئ انشاءالله ورځ په دې موضوع باندې 5000 روپۍ 10000 روپۍ به زه د مناظرې نه مخکې چې ما ودې کېناستو چا چې تیار کو 10000 روپۍ به ورته زه انعام کې کېږدم چې دا ته واخله د هغې نه بس به بحث شروع خو دیو کې خو دومره زور بیا نشته دی چې ما خو صرف بکواس کولی شي په خپل ممبر باندې چې عوام ورته ناست وي صرف بکواس کولی شي په خپلې کمرې باندې کله چې دیو موږ د بحث میدان ته راکاږو لکه په خره کې چې پړې واچې راکاږي یو ځي در سره نه بیا دیو حالت دغسې وي تاسو کې څوک تیاروله چې تیاره کې روژه ده اوس دا دورم ختمیږي سبا ته انشاءالله ورته فارغېږو او در ټولو کلیپونو به مو جواب کوو څوک تاسو کې تیارولی شي تراویح په سنتیت باندې تراویح سنتي مؤکد دي موږ به ورته ثابتوو انشاءالله تراویح 20 رکعات دي دقه به ورته ثابتوو دا منکر حدیث به موږ ته ثابتوي په خپلو اصولو باندې په خپلو اصولو باندې چې دی کومه درجه ورکړي څومره ثابتوي دی د خپلو اصولو په رڼا کې او دا خو اسانه خبره شو پلانکې حدیث د منم پلانکې شکل دی لاول شریعت خلاف دی شکل لی مکروه دی شکل خپل صحیح کا او یقین وکا عجیبه خبره ده تاسو د قادیانی لټریچر ګورئ د ټولو نه زیات مخالفت د ملا پکې دی ملا ښکته او ملا پورته تاسو د جاوید احمد غامیدي لټریچر د هغې کلیپونه ګورئ ټول مخالفت پکې د ملا دی منیر شاکر د انکاري حدیث پیتنه چې هر دویمه خبره دغه ملا خلاف ده یعنی څوک هم چې دین خرابول غواړي امت ګمراه کول غواړي هغه ځان دپاره د ټولو نه لوی خطر مولا ګڼي د دې وجې نه ځای په ځای په مولا رد کوي په مولا ځکه هغوی ته به د دین چوکیداران دا خلک دي نو چې مولا دې نه دی بدنام کړی د عوامو اعتماد دې نه دی اوچت کړی ور بیا به عوام څنګه ګمراه کړي اوس تاسو دا عقل مني د چې چاته نسبت کوي زما سند د شیخ سلیم الله خان صاحب رحمه الله
د چې کوم خپل استادان حسابي خپل استادان هم بدې لګي دته منکر حدیث وای هغه هم وای تراوی 20 رکعات دي سنت دي هغه په دغه نور مسایلو کې هغه طرف ته ولل دي هغه په خلاف باندې روان دي ټول امت نه خلاف روان دي صرف د تمنا امادي منکر حدیث کتابونه کتل دا غینه متاثر شوی خپل په علم شته دی نه علم ټکه په شته دی نه ادي وجنه خپل گمراه د نور روان دي گمراهی طرف هغه د انکار حدیث پیتنه راچو د شو الله دې امت حفاظت وکي خو تاسو به دې ته ګورئ د کلیپونه هغه دین بیزاره طبقه شیر کوي هغه دین بیزاره طبقه شغوی دین او مذهب د دې خاطر کوي نه د سره اور الحمدلله چې کم خلک تراوی کوي هغه باندې اثر نه دی پرې خو کوم خلکو چې نه کولی هغه تر اوسه پورې اسیم نه کولی خو ګناه به ګڼله وز د بغوی د پر دلیل دا پلاس ور چې سره نه کوي ګناه هم نه ګڼي بس دلیل ورته دغه مکروه اکسس شو بهرحال الله تعالی دې زموږ حفاظت وکړي دغه نوې دلیل نمبر مخکې زموږ خبري مقصد د مناسب د تراوی باندې دغه ټول دغه څومره نیوزونه ولا چې دي دغه ټول ته هغه کلیپ وکړو ما جواب کې کلیپ وکړو اوس د نورو کلیپونو ضرورت نشته تیارې کې ما سره کې نه وي تاسو ورته صرف 15 ملایان به زیاتی بنوي ځکه دوه درې د کتابونو لپاره ضروري ځکه چې زه په خپل خبرې کوم هغې له به اعتبار نه کده کې هغې له به اعتبار نه ځکه خبره په دلیل سره کو کتاب نه حواله پیش کو صرف دغه ډوزي بنو ودی دا څنګه چلګیا وي تاسو ټول میډیا ولا تاسو دعوت در کوم تاسو راشي به کې نه زموږ مناظره واوري شرایط به ولي کول بد کسان راولي بسم الله کې تیار کې په دغه موضوع باندې د شرایطو مطابق زیب مقرر کو عوامو ته اجازه نه کې ځکه عوام فساد جوړي 15 ملایان هغوی 15 موږ د اصول مطابق د میډیا په ذریعه سره بیا د قوم ته ورخی چې د دلیل پیژني هم نه د چې په کومو دلایلو سره تراویح رد کوي کنه او دا راویان خکته او دا پورته اوس کوی دا ورکړ که څوک د رسول الله صلی الله علیه وسلم احترام کوي احادیث منل د هغه ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم عبادت وي دا هغه فتنه ده زه دیو ته وایم تیارې کوي د ټول میډیا په ذریعه د قوم تر ده د په دقه اصول سره موږ سره دې کې دي کنه په دقه اصول سره دا کم چې د حدیثو د پاره ته کوي په دې حدیث دا او دا قرآن خلاف دی او دلته پراوی کې دا چل او د امام بخاری هم دا دومره اهتمام چې چوت کې دا د 15 ټیمه منځ رکعاتونه نه دي کنه د پلار بدام ثابت نه کی بیا دا زکات نصاب دي د څومره احکامات قسم د ټول دین اسلام بکندم کې په دې په ذریعه سره خدای جاهل پغې څه پوي اول ورځ نور بکواسات کړي مالک لګول دي چې ټول کلیپونه زرا جمع کوم زلک پاريږي کوم ورته ان شاء الله زه به د ټول کلیپونو جوابات کوم مخامخ موږ سره کینې نو دغه ټول ته وایم د نیوزونو والا چې د خپل نیوزونو د مشورولو لپاره دې ته نه ګوري چې عوام گمراه کی اول ورځ یو خبيث دلته راغی ما ته ویلا د کلیپ جاری کړو به ما پوسټ وډی کو دلته یا پریاد ټي وی والا د کیسه شه ده ډېر خبيث انسان دی یعنی د 15 په عمران نامه د 15 پیسو د پر ایمان خرڅي دا خلک هغه دجال چې راشي دا خلک به خپل ایمان څنګه ټینګي یار ما ته دلته راغی لول خو ربيته او شمال ټیم راکنه ما نور کو به غوي ته ویلا دلته راغی ما ته او له ما ته خدا پته نو چې د کې دومره قصې پکې د منیر شاکر کې دلته ما سره کې نه دغه زره خبري نور یې مو کړې په دغه موضوع ما ته چې انده ونه کوم زه دغه هغه نه پس بیا ورته خبيث تل د قصې کړل او په اخر کې بیا وي د مولانا خپل کې پلان چې مولانا کو مولا دین الله لغه شکل ته وګوره د مولا دی او به د پور اجماعي مسایلو نه انکار کوي نو ته اختلاف په علماو کې نشته اختلاف دغه خبيث کوي او بهرحال زه دې ټول ته پیغام وایم تیارې کوي ما سره کې نه وي زه به تاسو شکریا ده که بینام به درته درکوم دغه چمچې ته مته تیار کړ ته قبل ورځ ما ویلی زه ټول عوامو ته چې دغه عمران لکنه مکمل بایکاټ وکړي دا چې کوم چینل دی مکمل ټول ورنه بایکاټ وکړي ځکه لوی فتنه په دې وخت کې دره خوره کړې دغه ترجمانی کوي خپل پیج باندې دغه په 100,000 کسان هم نشته دغه خبيث خپل او اصل کې د په دې خوشالي چې دغه پال ورزياتي نه دي زیاتو تاسو ګورئ یو اهل حق عالم کتاب لیکلی دومره نه خرڅیږي مرزا غلام محمد قادیانی ملعون لعینم کتاب لیکلی دا هغه ملعون کتاب به چاپ شوی هم نه هغه به اشتهار ورکو ایډوانس بوکینګ وشو دا کتاب به چاپ شوی نه ختم شوی دا ردی لپاره نه ګوري چې د اهل حق دی دا ردی لپاره ګوري چې د په ګمراهانو باندې نظر وساتي نو دغه انټرویو هم چې چا اورېدلې دا دغه پال ورځ نه دی دا هغه خلکو زموږ منطقي خلکو هغوی کتل چې بیا خبیث سویلی دي کومې ګمراهانې خورې کړي صرف د دې لپاره کتلې د لپاره نه کتلې
او بس الله تعالی دې دغه سړی خو د هدایت والا نه دی الله تعالی خو دې دغه خبیث د سپي په مرګ مړ کړي چې عوام دغه کوي او دغه چینل چې ما سره ټول تاسو کې څوک پوهه خلک وي دغه چینل چې څه طریقه ور سره کېدی چې د ختمولو کوشش ورته وکړي چې ختم شي په دغه طریقې سره